د ټولو ملګرو خدمت کې درخواست دی چې دوی راځي او دلته په درو باندې ناسته کوي. علماء کرام ان شاء الله را روان دي. زمونږ استاد ډېر لوی لوی اکابر علما مشایخ امت ډېر لوی لوی خلک ان شاء الله نن زمونږ استاد دي پروګرام تر روان دي. نو ټولو ملګرو خدمت کې درخواست دی چې دغه ملګري د نظم و ضبط خیال وساتي اخره پورې ان شاء الله العزیز. مشران به خطاب فرمایي. د هغې نه علاوه کوم ملګري چې ریکارډینګ والا ملګري دي نو دا یو ملګری داسې دی چې هغه د چونکې د مدرسې ملګری دی خدمت کوي. دا نور چې څومره ملګري دي نو دوی به ان شاء الله العزیز د دې دغه نه خیال ساتي چې سټیج مخه نه ګیرئ. دا ملګري چې کوم دی ټول بس خیال وساتئ چې ځای چې کوم دی د سټیج مخه نه کېدي. ایاز قاري صاحب ته دعوت ورکوم چې راشي خپل میک سنبال کړي او زموږ د مرکز امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله. زه ستاسو مخې ته یو خبر راوړم. زموږ د حفظ ناظرین چې کومه شعبه ده دا مدرسه حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها دا پاغي کی جاری وي. موږ د شورونه د کال د ابتدا نه کوشش کوو د مستقل د داسې یو ترتیب د پاره چې موږ ته کتابونو درس نظامي د پاره ځمکه میلاو شي. نو د هغې دپاره زموږ ډېر په مشورو سره نوم ایښی د کومه چې درس نظامي او دا درس د حفظ ناظري شعبه هم پکې د سال نه مستقل مقیم طلبا هم پکې وي. نو د هغې نوم دی مرکز امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله. ان شاء الله العزیز مونږ چونکې عارضي طور باندې د مسجد کې درس نظامي شروع کړې ده. زمونږ د درس نظامي او د نور چې کوم ترتیب دی د هغې نوم دی مرکز امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله. نو زه ایاز قاري صاحب ته درخواست کوم چې راشي او ستاسو وړاندې خپل پروګرام جاري وساتي. څومره ملګري چې د خصوصا د علاقې د محلې والا ملګري ما بار بار دا خبره کړې وه چې د کومو ماشومانو ختمونه دي د هغوی والدین د هغوی خپلوان چې دا 1 بجه دلته موجود وي. خو زه خفه په دې شمه چې د کومو ماشومانو ختمونه دي نه هغوی او نه د هغوی والدین تر اوسه پورې شته. نو بیا به زه سختي کوم بیا به خفګان نه کوي. نو کوم ملګري چې زما آواز اوري د هغوی خدمت کې درخواست دی چې ځان پروګرام لره ورسوي. میلمانه راغلي او د کلي محلې والا بعضې ملګري اوسه پورې نه دي راغلي چې د کومو ماشومانو ختمونه دي هغه ماشومان هم نه دي راغلي. حفظ والا کسان چې کوم دي هغوی یا د ناظري والا چې کوم ماشومان دي د هغوی مشران نه دي راغلي. نو دا انتهایی د افسوس خبره ده. زه قاري ایاز صاحب ته خواست کوم چې راشي خپل میک سنبال. جزاکم الله. مونږ تاسو ټولو ته استاد محترم مناظر اسلام وکیل احناف حضرت مولانا رحمان الله حقانی صاحب دامت برکاتهم العالیه ډېرې ښکلې خبرې وکړلې. زمونږ د دې ټولو ملګرو دا زمونږ د پاره ګران قدر میلمانه دي معزز دي. لیکن دا کورسۍ الله م خوشحاله کا. تاسو ټول په مونږ باندې ډېر قدردان یې ګران یې. لیکن دا کورسۍ د مقامي علماء کرامو د پاره د دې انتخاب شوی دی. ان شاء الله مونږ او تاسو ټول د دې کلي علاقې یو. مونږ او تاسو دې درو ته راشو دغه کورسۍ علماء کرامو ته چې کوم را روان دي هغوی ته خالي پرېږدو. ځکه لږ ساعت پس په زمونږ او ستاسو د دې علاقې ډېر لوی لوی علماء کرام راځي. دغه رنګې د بهر نه زمونږ او ستاسو علماء کرام چې دي هغه را روان دي. نو زه د ټولو په خدمت کې ډېر عاجزانه درخواست کوم د مشرانو د طرف نه دغه هدایات ملو شوي دي چې دغه ملګري دي خوا مخې ته راشو سټیج ته. دغه کورسۍ علماء کرامو د خالقو علماء کرام راځي
زمونږ استازو ښایست او ښکلا په دغه کې ده چې دغه کورسو باندې مشران علما کرام ناستې وي. انشاءالله مونږ او تاسو ټول دې خوا سټیج ته راشو. ډېر عاجزانه درخواست دی ټولو ته. زه اوس د مرکز امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تعالی او د مدرسه حلیمه سعدیه طالب العلم حضرت مولانا حمید ګل صاحب ته د نعتیه کلام دپاره دعوت ورکوم چې هغه راشي او زمونږ استازو په وړاندې خپل نعتیه کلام پیش کړي. मैं एक तबदे से जो खबरें की शुंडी वसर जंगी हाँ नवाज बड़े खुले राजी ज़र नोट कुम भी हुआ तो सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिना ये परवानिश्ता गौरुना मुंगल जोड़ दी देवबंदियम जंदानुना मुंगल जोड़ दी पत्रखो त्रखो हालातों की खंदी गम गुला पजड़गी की तोर दागुना मुंगल जोड़ दी ज़द ज़्यादा पटकी मुलायम यारा नकड़मा शहादत द अजामुना मुंगला जोड़ दी हम त्राख लरो ख्वागा लरो अगियारा तुरी गशी किताबुना मुंगला जोड़ दी रालवी शवियो दनंग गैरत पगे के तल दनंगना डक्सरुना मुंगला जोड़ दी बंगड़ीना दाजोलनी लरुप मटो अजमरियो जंजीरुना मुंगला जोड़ दी कमुफ्ती रहमानुल्लाह पसंकिरा सरवी ददलिल द मैदानुना मुंगला जोड़ दी द वतन का फन्नार में याद कड़े गोला दसला पुदादर सुना मुंगला जोड़ दे या द मर्ग नना का वो मिनकार लाजिमी बमरमा द मर्ग नना का वो मिनकार लाजिमी बमरमा कटोल जहान ग्यारह ग्यार शी देवबंदी बमरमा द मर्ग नना का वो मिनकार लाजिमी बमरमा कटोल जहान ग्यारह ग्यार शी देवबंदी बमरमा कटोल जहान ग्यारह ग्यार शी देवबंदी बमरमा ज़की द बांदी मलगरो द देवबन यादेगमा ज़की द बांदी मलगरो द देवबन यादेगमा खोपा मसलक इमाम आज़म ज़ो हनफी बमरमा खोपा मसलक इमाम आज़म ज़ो हनफी बमरमा कटोल जहान ग्यारह ग्यार शी देवबंदी बमरमा द मर्ग नना का वो मिनकार लाजिमी बमरमा कटोल जहान ग्यारह ग्यार शी देवबंदी बमरमा राकड़े मुर्रत जंगू की द गैरत सबक दे राकड़े मुर्रत जंगू की द गैरत सबक दे पदिन बनंग कौम वल्ला ची गैरती बमरमा पदिन बनंग कौम वल्ला ची गैरती बमरमा कटोल जहान ग्यारह ग्यार शी देवबंदी बमरमा द मर्ग नना कौम मिनकार लाजिमी बमरमा कटोल जहान ग्यारह ग्यार शी देवबंदी बमरमा अज़ाब कब्र मनम ज़त्रेना इनकार न कौम
عذاب قبر منم زترنا انکار نکوم هو عقیده باندې د حیات النبی بمرما هو عقیده باندې د حیات النبی بمرما کټول جهان غیار غیار شي دیوبندی بمرما د مرګ نه کوم انکار لازمی بمرما کټول جهان غیار غیار شي دیوبندی بمرما زد قائد فضل الرحمن فقافله کې یما زد قائد فضل الرحمن فقافله کې یما زد یهودو ایجنټانو نباغي بمرما زد یهودو ایجنټانو نباغي بمرما کټول جهان غیار غیار شي دیوبندی بمرما د مرګ نه کوم انکار لازمی بمرما کټول جهان غیار غیار شي دیوبندی بمرما زپا صراط مستقیم باندې روان یما زپا صراط مستقیم باندې روان یما دعوت می کار دے پولا د دین داعی بمرما دعوت می کار دے پولا د دین داعی بمرما زمون استاد و مهمان خصوصی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبدالمتین جبالی صاحب دامت برکاتهم العالیہ رو رسید یوسونا رو جواب رکھے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سر بکپ سر بلند سر بکپ سر بلند جرت من غیرت من عقیدہ ختمی نبوت تاجدار ختمی نبوت شہداء ختمی نبوت غازیان ختمی نبوت نعرہ تکبیر زپا صراط مستقیم باندې روان یما دعوت می کار دے پولا د دین داعی بمرما دعوت می کار دے پولا د دین داعی بمرما کټول جهان غیار غیار شي دیوبندی بمرما د مرګ نه کوم انکار لازمی بمرما کټول جهان غیار غیار شي دیوبندی بمرما الله منم رسول منم دغا ایمان دے زما الله منم رسول منم دغا ایمان دے زما ما کلمہ ویلی ز محمدی بمرما ما کلمہ ویلی ز محمدی بمرما کټول جهان غیار غیار شي دیوبندی بمرما د مرګ نه کوم انکار لازمی بمرما کټول جهان غیار غیار شي دیوبندی بمرما کټول جهان غیار غیار شي دیوبندی بمرما جزاک اللہ داود مرکز امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ او د جامعہ حلیمہ سعدیہ د هغې مدرسې طالب العلم چې زمونږ استاد په وړاندې خپل نظمیه کلام پیش کو زه اوس د مرکز امام اعظم ابو حنیفہ او د جامعہ دارالعلوم حلیمہ سعدیہ د هغې مدرس او د عالمی شبان ختم نبوت نائب امیر خیبر پختونخوا حضرت مولانا مفتی عباد اللہ شاہ حقانی صاحب رحمانی صاحب تا دعوت ورکوم چې هغوی راشي او زمونږ استادو په وړاندې مختصر وخت کې د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وفرمایي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. دوستانو زمونږ ډېر لوی معزز او زمونږ مشر او د دې مجلس او د دې محفل مهمان خصوصي او د دې مجلس روح روا استاذ العلماء شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا عبدالمتین جمالی صاحب دامت برکاتهم العالیہ تشریف راوړی دی او زمونږ د دې جامعې مرکز امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی په نوم باندې چې کومه مدرسه او جامعه ده د هغې محتمم مناظر اسلام وکیل احناف ترجمان اهل سنت والجماعت حضرت مولانا رحمان الله حقانی صاحب دامت برکاتهم العالیہ هغوی هم تشریف فرما دی او نور ګڼ علماء کرام زمونږ د دې مجلس کې د تعلیم القرآن محتمم صاحب شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد اقبال حقانی صاحب او د هغې مدرس حضرت مولانا مفتی حارث صاحب او زمونږ خوږ او درون ملګری حضرت مولانا مفتی عبید الله باجوڑی صاحب دامت برکاتهم العالیہ نور ګڼ ملګري علماء کرام طلباء کرام تشریف فرما دی. ما ته د دوه درو خبرو موقع میلو شوله زه د دې شیوخو په وړاندې د خبرو کولو طاقت نشم لرلی خو د دغې شیوخو نه چې څه زده کړي مونږه دوه درې خبرې عرض کوو. عزیزانو نن چې دا کم مجلس لګېدلی د طلباء کرامو د علماء کرامو داسې مجلسونه د الله جل شانه په دربار کې چې کم مخلوق غوره مخلوق دی چې هغې ته فرشتې ویلی شي هغه فرشتې هم په داسې مجلسونو پسې ګرځي او چې کله داسې یو مجلس وویني هغه فرشته اعلان وکړي هلمو حاجتي راځئ وایي زموږ مقصد دلته کې پوره کیږي او بیا ټولې فرشتې راجمع شي او د دې مجلس نه چار چاپېره کیني او داسې د اسمانه پورې ګیرته وکړي او بیا چې کله دا مجلس ختم شي نو بیا د الله د طرف نه دا فرشته اعلان کوي ان قوموا مغفورا لكم قد بدلت سیئاتکم حسنات. اے مجلس والو تاسو دومره معزز مجلس کې ناست یې داسې نوراني مجلس کې ناست یې چې نن تاسو دې ځای ته د ګناه نه ډک راغلي یې تاسو د نیکو نه خالي جوړی راغلي یې نن چې د دې مجلس نه پاسېږئ د ګناه نه پاک په کور ته ځئ او د نیکو نه ډک په کور ته ځئ. عزیزانو داسې نوراني مجلس کې الله جل شانه موږ له د ناستې توفیق راکړ او دا د دې علماء کرامو برکت دی. انګریز را لګي علماء کرام څه کوي انګریز د وخت د سر نه د دې علماء کرامو پسې لګېدلی دی چې دا علماء کرام د مخ د ځمکې نه ختم کو مونږ ته به مخه خالی شي. نن سبا د انګریز ته مخې ته صرف یو عالم ولاړ دی یو د ویښتو والا طالب ولاړ دی یو د پټکي والا مرد مجاهد ولاړ دی یو د ګیرې والا طالب مولا ورته ولاړ دی د دې مدرسې د دې چټۍ والا طالب ورته ولاړ دی. د شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه په زمانه کې د انګریز سپي رالل بادشاه وقت ته وایي اے بادشاه ته په دې مدرسو باندې خرچې کې دا طالبان دا د چټیانو والا دا د خیرونو پټکو والا دا د ګیرو والا دا د شټېدلو چپړو والا بادشاه دا به تاله سار له څه درکړي ورته وایي ماله به دا ډېر څه راکړي خو زه تا ته لږ شانده کې ښیم وایي یو تپوس درنه کومه
د بادشاه سره چې په دربار کې کم حوض او کم تالاب و هغه د انګریزانو کوم سپي چې راغلی و موږ ورته انسانان نه وو دا سپي دي هغه سپو نه تپوس وکړه وایي تاسو کې د جرنیل نه تپوس کوم چې زما په دې محل کې دا کم تالاب لګېدلی دی دا کم حوض لګېدلی دی زما دا حوض به څو کاسې وي هغه جرنیل ورته غلی شو هغه و چې دا خو د شمان نه بار خبره ده که زه 15 کاسې یادې کړم او دا 10 وخیږي که زه 10 کاسې یادې کړم دا 20 وخیږي که زه 20 کاسې یادې کړم دا 10 وخیږي لا جواب شو ورته بیا د یو سپی نه تپوس کوي او ورته وایي زما نه تالاب په 100 کاسې وي یو قسم ولا جواب ورنکړه راشه د یو ادنا طالب العلم د دې چټۍ والا د دې پټکي والا د دې ګیري والا لاړ شه د مدرسې د شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه د مدرسې نه یو ادنا طالب العلم راولا هغه طالب راوسته بادشاہ وخت نه تپوس کوي بچي وایا کنه بادشاہ ته وای بادشاہ زما وخت مخرابوا زما د سبق ټیم دی ما ته چې څه حکم یې غو وای چې پورا کما بادشاہ ورته بچیا زما د طالب سو کاسې دی بادشاہ ته وای دومره قمقله د کاسې خبره ده ک کاسره دی طالب عمرین یو کاسه دی او کړه دی پنی باندې نه دوه کاسې عزیزانو الله جل شانو په دنیا کې علماء کرام طلبه کرام اوچت او عزتمن ساتل دي او په آخرت کې هم اوچت او عزتمن دي دا شمس الحق افغانی صاحب رحمت الله علیه په دور کې د انګریزانو سپیرا غلیو د قادیانانو سپیرا غلیو مقدمه درج کړي وا چې دا ختم نبوت دا خو یو عقیده ده او دا دی عام شي دا نبوت یو عام شیز دی دا ښه شیز دی دا د عزت شیز دی دا د هر چاته میلو شي عدالت کې دایر کړه دا خبره او هغه راپاسره دا خبره وکړه نبوت خو د عزت شیز دی د مرتبه والا شیز دی دا ولی بندول پکار دی دا د هر چاته میلاویږي چې څوک راځي او د نبوت دعوه کوي بس به پیغمبر وي ازاروی صاحب رحمت الله علیه شمس الحق افغانی صاحب تو فرمایل وی ورکا ولا جواب هغه ور پاسې ده او د 100 روپو لوټي راويسته ورته جج صاحب وای دا پیسې څنګه دي دا د عزت شي دي کده بي عزت شي دي او ورته دا د عزت شي دي ورته وای دا حکومت ته دا پیسې عام کی چې هر سړی جوړي ولې دا د عزت شي دي او ورته نه کنه دا خو د حکومت د اجازه نه بغیر څوک نشي چاپ کوله او ورته وای دا نبوت هم د الله د اجازه نه بغیر چاته نشي ملاوي عزیزانو دا د هر زمانه کې په هر وخت کې د فتنو دور کې هر یو فتنه چې راغلی ده دقه زمونږ علماء دیوبند د اهل سنت والجماعت سره زمونږ دقه شیوخ مخې ته ورغلي دي او د هر باطل دفاع کړې ده چې کله د عیسیت خبره راغله او د عیسائی پندت سپی را پاسېده او د دلی په چوک کې ودرېده او ټول علماء کرام یې چیلنج کړل هغه ټیم کې ویلې عیسی علیه السلام نشته دی او ما خو په اسمان کې شپږ میاشتې تېرې کړلې زه عیسی علیه السلام پسې ګرځېدلم عیسی علیه السلام مې پیدا نه کړ دا مسلمانان خو دروغ وایي د دې دا مولیان دروغ وایي د دې دا قرآن دروغ وایي چې عیسی علیه السلام په اسمان کې دی علماء دیوبند د دیوبند مدرسې ته خبر راغی هلته شمس الحق افغانی صاحب رحمت الله علیه په مشوره باندې هغې ولېږه او هلته چوک کې ودرېده او خلک یې را جمع کړل او اعلان یې ورته وکړه ای خلکو زه تاسو ته یو خبر در کوم وایي زه اوس د اسمان نه راکوشم او د عیسی علیه السلام سره ناست وم عیسی علیه السلام نه تو فرمایل چې یو ړوند پادري راغلی و دلته ګرځېده خو زه یې نه لیدلم ټول عیسیت مغلوبه شو دوستانو په هره زمانه کې چې یو فتنه راوچته شوې ده زمونږ په دې علاقه کې د پنځپیریت او د وهابیت یو سخته فتنه وه په 2010 او په 8 او په 9 په زمانه کې الحمدلله دغه د علماء دیوبند بچي مناظر اسلام حضرت مولانا رحمه الله حقانی صاحب چې راغی الحمدلله هغه د وهابیت فتنه نن د دې ځای نه وتې ده هغه د پنځپیریت فتنه نن د دې ځای نه وتې ده او په دې لنډو ورځو کې یو 2-3 میاشتې مخکې 3 پنځپیریان زمونږ په جوماتونو باندې قبضه دار وو الحمدلله دا مرد مجاهد مرد قلندر مناظر اسلام حضرت مولانا رحمه الله حقانی صاحب را پاسېده او 3 وړه پنځپیریان جومات نه پاره کړي سپکه الحمدلله زمونږ خپل علماء کرام امامت کوي عزتمندو
نن چې په دې مدرسو کې په دې چټیانو باندې دا کم علما کرام ناست دي ستاسو د ماشومانو ته سبق ښیي نن چې ستاسو د ماشومانو په دې مخ کې دا کومه سرخي ده دا سرخي ستاسو د چو د ډوډۍ نه ده دا سرخي ستاسو د میک اپ او د سنگار نه ده دا سرخي د قران کریم سرخي ده دا سرخي د هغه سرخي ده په کوم وینو باندې چې قران کریم دلته کې را رسیدلې ده په دې قران کریم کې د صحابه کرامو وینې پرتې دي په دې قران کریم کې د تابعین وینې پرتې دي په دې قران کریم کې د تبع تابعین وینې پرتې دي په دې قران کریم کې د علماء کرامو وینې پرتې دي په دې قران کریم کې د محدثینو وینې پرتې دي په دې قران کریم کې د مفسرینو وینې پرتې دي عزتمندو نن چې په دې مخونو کې دا سرخی ښکاري دا د حق وینو قرباني ده او نن موږ تاسو ته ښکاري از عزتمندو زمونږ مهمان خصوصي راغلی دی دغه دوه درې خبرې عرض کوم په آخره کې ورته یو شعر ویم هر څه راته وایه خو قرآن ته مې څه مه وایه هر څه راته وایه خو قرآن ته مې څه مه وایه دا مې په سرو وینو د اغیارو نه ګټلی دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین جزاکم اللہ داود مرکز امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمه اللہ تعالی د هغه مرکز او د جامعه حلیمه سعدیه مدرسې مدرس او د عالم شبان ختم نبوت د KPK نائب امیر حضرت مولانا عباد الله شاه رحمانی صاحب دامت برکاتهم العالیه زوز د دې مدرسې طالب العلم حضرت مولانا قاری کاشف صاحب د دعوت ورکوم چې هغه راشي عبدالجلال چې هغوی راشي او زمونږ استادو په وړاندې خپل نعتیه کلام پیش کړي انشاءالله ورپسې به بیا زمونږ استادو د ګران قدر د مهمان خصوصي د حضرت مولانا عبدالمتین جمالی صاحب دامت برکاتهم العالیه د هغوی بیان به وي نو زه اوس بیان صحیح الحمد لحضرة الجلالة والصلاة والسلام على خاتم الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والأذالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتهائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام طلباء عظام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو ورونو یقینا زمونږ استاد راننی پروګرام او تقریب دا د ختم قرآن او عظمت قرآن په حواله سره منعقد شوی دی څو ګلونو ماشومانو د الله رب العزت د عظیم کلام له خپل سینه کې ځای ورکړی دی د الله رب العزت د عظیم کلام په خپل سینه کې ځای کړی دی محترمو دغه ماشومانو بچو ته به نن دستار ورپسرول کېږي د دغه ماشومانو په سرونو باندې به نن د رحمت او د شفقت لاس ایښودل کېږي محترمو دغه ماشومان بچي کوم چې قرآن له په خپله سینه کې ځای ورکړی دی د الله په دربار کې دغه ماشومانو ډېره لویه مرتبه ده د رب په دربار کې دغه ماشومانو ډېر لوی مقام دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
درې قسمه خلک داسې دي چې الله رب العزت د هغې د وجې نه پوره علاقې والو ته د عذاب نه امان ورکوي. یعنې یو علاقه هغه د دې مستحق ګرځېدلې وي چې الله عذاب راولېږي، خو څه خلک داسې وي چې د هغې د وجې الله عذاب نه رالېږي. عزتمندو اول نمبر هغه مجاهد فی سبیل الله چې دی د الله په لاره کې جهاد کوي. میدان کارزار ګرم دی، میدان کارزار کې دشمن ته مخامخ ولاړ دی، دشمن د ته مخامخ ولاړ دی. دغه دوران کې دی د نعرې تکبیر الله اکبر نعره روباسي. رب ته دغه نعره دومره خوښه ده، دومره محبوبه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الله رب العزت د دغه مجاهد فی سبیل الله د وجې نه پوره علاقې والو ته د عذاب نه امان ورکوي. دویم نمبر هغه حاجي چې دی حج یا عمرې ته تللی دی، د خپل بدن نه خپل لباس ایستلی دی، د احرام په صورت کې 2 څادرونه د په بدن باندې دي، سرتور سرخ پیب لخپې روان دی. د عشق او د محبت یو کیفیت دی، د عشق او د محبت یو نظاره ده. دغه دور کې دی روان دی، د لبیک لبیک نعره کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دغه نعره رب ته دومره خوښه ده، دومره محبوبه ده. الله رب العزت د دغه حاجي د وجې نه پوره علاقې والو ته د عذاب نه امان ورکوي. دریم نمبر زموږ ستا هغه بچي کله چې دی مسجد ته راشي، مدرسې ته راشي، په مدرسه کې ورته کاري صاحب وایي، مولوي صاحب ورته وایي بچیا وایه بسم الله الرحمن الرحیم، بچیا وایه الف با تا سا. سره دغه ماشوم بچي په دغه معصومه ژبه باندې د رب العالمین نامه راځي، رب ته په دغه معصومه ژبه باندې د رب دغه نامه راتلل دومره خوښ دي، دومره محبوب دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العزت د دغه ماشوم بچي د وجې نه پوره علاقې ورته د عذاب نه امان ورکوي. محترمو سبحان الله وایي لږ په زور سره سبحان الله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي په پل د صراط باندې به یو عالم او یو شهید تیریږي. دا شهید ته به حکم وشي جنت ته داخل شه. هغه شهید کم چې د خپلې سینې په وینې سره د اسلام د ګلچن مبخور کړی هغه ته حکم کېږي جنت ته داخل شه. دغه عالم ته به حکم وشي ودرېږه. نن ورځ موږ ستا عزت او اکرام کول غواړو. عزتمندو دغه عالم ته به حکم وشي راځه نن ودرېږه. نن ورځ ستا د خاندان هغه خلک چې هغوی په حالت د ایمان سره د دنیا نه راغلي دي، خو د خپلو جرمونو د وجې یا د بعضې ګناهونو د وجې نن جهنم ته تللي دي یا جهنم ته روان دي. نن ورځ ودرېږه، د هغه شفارس وکړه، بیا جنت ته لاړ شه. زما د شب قدر مسلمان وروره الله دې ونه کړي کله دې پولیس والا لاسونو کې کړی واچوي، جیل ته بوزي، عدالت ته پیش شي، عدالت ته د 60-70 سال سزا ووري، تشدد والا سزا، بیا هم دغه جیل ته ستا یو دوست درشي، ستا رشتهدار ملګري راشي، دغه دی نه ستا رها کړي. عزتمندو دنیا کې موږ د داسې قسمه خلکو ډېر عزت کوو، دنیا کې موږ د داسې قسمه خلکو ډېر اکرام کوو، خو بابا دا د دنیا جیل دی، د دنیا چې ډېره سخته قیدخانه شي اخر په مرګ خو به ورنه خلاص شي که نه. دا نه قیدخانې ته روان دی چې دا قیدخانې نه په مرګ سره نشي خلاصېدي، دا نه قیدخانې ته روان دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د دا قیدخانې یو مار دا د دنیا د یو بختي اوښ برابر دی. دا نه قیدخانې ته روان دی چې دا قیدخانې یو لړم دا د دنیا د یو قچر برابر دی. دا نه قیدخانې ته روان دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي په دا قیدخانه کې دغه قیدي ته، په دغه جهنم کې دغه جهنمي ته دته به خوراک نه میلاویږي. لیس لهم طعام الا من ضریع. په دغه قیدخانه کې دا قیدي ته به ضریع میلاویږي، دام چې میلاویږي دام به تورې د عذاب او سزا میلاویږي. کله چې په دا قیدخانه کې دا قیدي ته دا ضریع میلاو شي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کله به دا انسان دا بوټي وخوري، دا ځنېدار بوټي وخوري، دا به په دې مره کې وین خلي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې دا په مره کې وین خلي دا به چغې جوړ کړي الله اوبه اوبه. الله رب العزت فرشتو ته حکم وشي ای فرشتو د جهنمیانو وینې د جهنمیانو هغه څه وي هغه ورته پیش کړي، پیاله کې به ورته هغه پیش شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې دته په دغه پیاله کې پیش شي دا به دومره ګرمې وي چې کله دې دا پیاله ځان ته رانږدې کړي د مخ دغه غوښه د مخ دغه کاسه دا په دغه جام کې پړ مخې راپورېږي، خو دا بدبخته ونه دې ته نه ګوري. هلته د مرګ تکلیف راغی چې دا جام په خوله راوړي. کله چې دا جام په خوله راواړي حمیمن فقط طعامهم د ډېر ګرموالي د وجې د ډېر تو د وجې دې به دا جام په خوله راواړي. کله چې دا جام په خوله راواړي لاندې سینې ته ولاړ شي دنده څونه ګوګلي دا ټولر څونه ښکته په شرمګاه باندې وځي. الله دې امان نه کړي، امین وایي. دا نه قیدخانې ته روان دي چې دا قیدیو په دا قیدخانه کې چغې وي الله د لږ ساعت دپاره د عذاب کې تخفیف راوله دا کم که که نه. اخره کې به دې ډېر زیات ستړي شي، فرشتو ته به وایي فرشتې به ورته وایي موږ د مجرمانو سفارش نه کوو. زما عزتمنو دا دومره سخته قیدخانه ده
چې په دا قیدخانې نه په مرګ سره نشي خلاصېدی دا قیدخانه دې په مرګ نه پرېږدي دا ټول د دا قیدخانې حالات دي دا بچي مو ته د دا قیدخانې نه ازادي دلته د موت ته سپارش کړي په ایمان یې وایه څومره قیمتي بچی دی د موت ته هغه ماشوم کله چې مو ته دا مسجد مدرسې ته راوستم مختصره واقعه ذکر کوم بیا خپله خبره ختموم علما ناست یقینا د دوی د وجې یاره دوی د مخې خبرې کول دا د بېدبي ګڼم خو د الامر فوق الادب په بنیاد مې دوه درې خبرې وکړم عزتمندو زمونږ استادو د دغه پېښور زمونږ استادو د دغه پېښور یو ځوان نوجوانو دا لاره بوډیت وله یو ځای ورکړه د دا خپل ماشوم بچي واغېسته د دا ماشوم بچي په سکول کې داخل کړه پرایمري سکول کې داخل کړه ماشوم اول دویم دریم څلورم پنځم وویلې کله چې به دا ماشوم سکول ته تله پلار به ورپسې سمور روانو بچي به روانو پلار ورپسې روانو که بچي په ګرمۍ کې روانو پلار ورپسې په ګرمۍ کې روانو که بچي په یخنۍ کې روانو پلارو پسې په یخنۍ کې روانو بچي به سار روانو پلارو پسې روانو بچي غرمه را روان دي پلارو سر را روان دي پیغمبر دغه ماشوم بچي دا چې به څنګه روانو بچي به ورسره روانو عزتمندو پلارو سره دغه بچي دغه بچي ده د دې دپاره نه چې زما دی بچي ده څوک پلار ضرر ونه رسوي پلار ورسره روان دي په دې کې اول دویم دریم څلورم پنځم بچي اعلی تعلیم دپاره پلار لندن ته ولېږه کله چې دا لندن ته لاړی هغه ځای نه خپل پلار پسې رهي وکړه بابا جانه په ما پسې پیسې راولېږه بابا جانه ما سره دومره پیسې ضرورت دی بابا جان خپل کور خرڅ کړ پیسې به بچي پسې ورولېږلې زما عزتمندو دغه شان د بچي بدلي پاکستان ته وشوه بچي پاکستان ته راغی کله چې پاکستان ته راغی په پاکستان کې په اعلی عهده باندې ډاکټر جوړ شو د دې بچي تنها هغه د رکونو سره شوه خو دې بې وفا دنیا ته وګوره دې بې وفا او دې بې مورجې دنیا ته وګوره دا بچي په کټ را پرېوته دا ډاکټر صاحب په خپله بیمار شو د ده بیماري د ورځو نه هفتو ته ورسره پلار ته پته ولګي چې زما دا بچي اوس مریض اوس پاتې کېږي نه د خپل پلار راغی د خپل بچي ته کېناسته د بچي هغه سکرات د موت لا نه دي چالو شوي د پلار د بچي ته کېناسته پرهیز وکړي ای بچیا تا ته به یاري ستا لپاره ما دومره سخته تېره کړې وه بچیا تا ته به یاري ستا لپاره به زه هر سهار په تا پسې درتلم بچیا ستا لپاره ما ګرمۍ ته نه ده کتل ستا لپاره ما یخنۍ ته نه ده کتل ستا لپاره ما باران او سیلۍ ته نه دي کتلې بچیا ما خو چې ته غټ چې ته به زما مټې جوړېږي بچې ته زما را روانې پلار روان دی پلار ورته غټې غټې اوښکې تویې بچي ته دا فریاد کوي بچي ورته اوښکې سترګې راواړولې د بچي سترګو نه غټې غټې اوښکې راړې ورته بابا جانه دا خو دنیا ده دنیا خو هسې هم تېرېږي دنیا خو هسې هم تېرېږي که چا د شپه به ډبل بیډ کې تېره کړه او چا در په پټوات ملاس هم نصیبه نه شي بابا جانه دا خو دنیا ده دنیا خو هسې هم تېرېږي خو بابا جانه زه چې نن کوم ځای ته روان یم زه هغه ځای ته روان یم چې په دغه ځای کې زما دا ډګرۍ په کار نه راځي بابا جانه کاش چې تا به ما باندې قرآن ویلی وی نن به زما دغه دی خو ولې بابا جانه ته چې کوم ځای ته روان یم په دغه ځای کې ځای بدل شو ورته برزخ ویلی کېږي خلک بدل شو ورته ملایکې ویلی کېږي ژبه بدل شوه ورته عربي ویلی کېږي نو زما عزتمندو یو طرف ته دغه بچي دی کله چې دا بچي د دې دنیا نه ځي په خپل هم جاړي تا ځان ته جړي بل طرف ته ستا هغه بچي کله چې دا مسجد ته رالی کله دا مدرسې ته رالی کله دا د دې دنیا نه رواني دا په خپله چیغه وایي چې ما زر ضرورت وي ډېر خلک په ځان پسې جړی نو انشاءالله کوشش کوو زه را دوه شعره ویم ستاسو نه به جواب غواړم شاعر وایي ستا له شان نه صدقه شه طالب جانه ستا له شان نه صدقه شه طالب جانه ټول جهان دې نظرانه شه طالب جانه چې قرآن عظیم الشان دې پکې دی کړو افرین دې پکې نه شه طالب جانه هذا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین جزاكم الله دعو دا مرکز امام اعظم ابو حنیفه و جامعه دارالعلوم حلیمه سعدیه د هغې طالب العلم حضرت مولانا عبدالجلال صاحب دا کوم ملګري دي دا لږ لږ رامخکې شي شاته چې کومو ملګرو ته ځای نشته دی هغوی ته ځای پرېږدي انتظامي والا نه چې علاوه چې څومره ملګري دي انشاءالله حضرت شیخ صاحب بیان شروع کوي دا ملګري چې دې خوا کوم ناست دي دا دې خوا د پنډال ته مخې ته راشه الله خوشحاله شابه کې دا مجمع به ډېره مزېداره ښکاري علما کرام چې دي هغه د دې خوا را چې سټیج سیټ ته انتظامي والا د طرف نه یو چوټیا راغلې ده لاره کې موټر سایکلې اورانې ولاړې دي او خپلې موټر سایکلې لږې سیټ ته کې حضرت شیخ صاحب هم انشاءالله را رسېدو والا دي نو هسې نه هغوی ته بیا تکلیف وي دا ملګري ټول دې خوا ته د سټیج د پنډال ته راشه الله خوشحاله کوم چې دې خوا ناست دي زه اوس بلا تاخیر دعوت ورکوم خپل مهمان مکرم
व मुअज़्ज़ज़ पीर तरीक़त रहबर शरीयत शेखुल हदीस वल कुरान हज़रत मौलाना अब्दुल मतीन जमाली साहब दामत बरकातुहुल आलिया कि ज़मून उस्ताद कुरान ने दखल ज़रीन ख्यालात इजहार ओ फरमाई नमूने असलाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत शेखुल हदीस वल कुरान हज़रत मौलाना अब्दुल मतीन जमाली साहब यो सोना रो जवाब रहा के नारे तकबीर समदा गाजी रा रवान दे दा खुद मुजाहिदीन नारा ने दा और दलता खुश मुंगो तासुल मुजाहिदी कबीर राजी कि दा वक्त द ज़माने फिरगौन पर अर्जान कड़ी दी आगा कस्तीरा रवाना दा मुंगो दा सिनार ना सम जवाब नारे तकबीर सर बकफ सर बुलंद सर बकफ सर बुलंद जुर्रतमंद गैरतमंद नारे तकबीर دا کوم مرګري چې سیټ تناستي دا مرګري دی خراج مجمع کې ان شاء الله العزيز هغه شیخ صاحب بابل زتم پروګرام لذي او د دې مشرانو ډیر وختونه قیمتي وختونه وي نو مونږ تاسو راغلی یو د دومره لږه ځای نه راشو نو په کار دار چې به کم ځای کې مجمعي چې پاږي کې مونږ تاسو ناستو نو مرګري ټول چې کوم درې خوري شوی دي ان شاء الله منځونه بدل تکو مازیګر منځ بدلته ما خام به ان شاء الله بدلته ټول مرګري چې کوم نه خپاخه کې نه بالکل خپو په سر باندې ناس ته باندې کار نه کیږي ان شاء الله ما خام ما غسنه پورې بدلته ناس دي دا وته طرف ته صحیح درس نو دابل بوتلې طرف ته لګم خاصه صحیح ده څنګه طرف ته دا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي
अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम व अयज़न इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा व अयज़न व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल माहिरु बिल कुरआन मअ सफरतिल किरामिल बररा अम्मा बाद हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़तहिमीन चाल बगरवी दौलत मुंत ईमान गरदे दिनु नडीर दी मुंत दिंद पाक सुबहान गरदे पहर आशिकान लगी ख्वगी दखपल अशना खबरी प मुसलमान लगी ख्वगी दयो अल्लाह खबरी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल अमीन। वाजिबुल क़दर हज़रात उलमाए किराम व तलबाए इज़ाम द मदरसा हलीमी सादिया रदियल्लाहु तआला अन्हा मुआविनीन दे मदरसे सरा ताल्लुक़ लरुनको अवाम व खवासु द शेखुल कुरान मुनाज़िर अहले सुन्नह हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती रहमानुल्लाह हक़ानी से हफ़िज़हुल्लाह आउद नूर मदारिसो मुहतमिमीन हज़रात ददे मदरसे मुदर्रिसीन हज़रात आउद नूर मदरसो नरागलो उलमाए किरामो दायो रूहानी और मजहबी इज्तिमा दा पे यो मकसद बांधे जोड़ा दा नन जमुंगा सगोलांद गुलशनी हलीमा सादिया रदियल्लाहु तआला अन्हा पनुम जोड़ा मदरसा सोदन नबुवत गोलान दुनिया ता डालई के वर्कई आजिजानो जरूरी खबर अदा चमंगो तासी तनन डेर अदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शुक्रिया अदा कवल पकार दी चे दे दौरे फितन के मंगो तासी दा मजहब द कुरान करीम द अहादीसो द मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प दिफा के राजमा शुवियु रातलल मुआबस नदी और एदल मुआबस नदी और अल्लाह दी जमंग वना हम आबस नगर जई उलमाई किराम रा रवान दी वली कामिल जनाब मुफ्ती साहब गौहर अली शाह साहब हफिज़हुल्लाह
چې د دې علاقې نه بلکې د تمام خیبر پختونخوا یو ځلانده ستوری دی، یو د تقوا غر دی، ولی کامل، مجاہد کبیر، رئیس المناظرین، امام المجاہدین، شیخ القرآن والتفسیر جناب رحیم اللہ حقانی حفظہ اللہ انشاء اللہ اغیبا تشریف آوری کئی. عزیزانو در رحمان اللہ حقانی صاحب دا درد دغی درد کی دیمونگ یوازی نپریدو، عوامو تاسنا زماسا درخواست دے رحمان اللہ حقانی دا دم رضے چھ آغا تقریباً یا 9 یا 10 مرلے دا با کافی نوی دے عظیم شخصیت تا یو داسی درسگاہ جوڑا والپکار دی، یو داسی مدرسہ جوڑا والپکار دی. دا یو عالمی شخصیت تے دا یو بہترین فکر خاون دے. نچے مونگ دسر اگپ اگبان ادریگو انشاءاللہ ادریگو باو کنا ٹھلا سن برکی زم ورسر ولادم الحمدللہ ٹھول با ولاڑی ورسر رونو عمری کم دے کارتے اللہ دیر واغستو دا خود اللہ رب العزت عطا دا چی پچا باندے اوشی. 150 طلبائی کرام دیکھیں رہائش والا طلباء پا مدرسہ کی موجود دی. نورونو ماورتا اسم دا درخواست ورسر جمع کو چھ دا با انشاءاللہ دا حفظ یو شعبوی او منگ دی بار رو باسو میدان تا روزا غٹا مدرسہ در تا جوڑو انشاءاللہ. او الحمدللہ زمانگ دا دیوبندی کاروان تاریخ اگو رئی منگ دا ونی لاندی محمودیان جمع شو. محمود استاذ محمود شاگرد دنیا کی انقلاب راوستو. ولی کامل استاذ المحدثین جناب مولانا عبدالحق صاحب نور اللہ مرقدہ دا اکوڑی پا خور باندے پوزے خور کو نحو امیر تا دے کے ناستو ورسرائی شاگرد کے ناستو پا یو پوزو باندے برا پنورو او دا درس سے نظامی آغاز کو ننظم فخر کم تم فخر کے رحمان اللہ حقانی رحیم اللہ حقانی پلان کے حقانی پلان کے حقانی نن عزیزانو کا حقانیہ حقانیہ دا قسم پا خدے نن کا امریکہ باندے لڑزر آگلا نن کا پا یورپ باندے لڑزر آگلا نن کا پا نیٹو باندے لڑزر آگلا داد دارلوم دیوبند برکت تے داد دارلوم حقانیہ برکت تے. عزیزانو ما دا جمعی روز مانزہ کی ابل اور رزم دا خبر اوکڑا امریکہ ایٹم بم ندا ما تکڑے گاغر سر بلا ایٹم بمی وی. امریکہ روس ندا ما تکڑے روس تی پا بریتو گوتے نوائی. امریکہ چا ما تکڑا داد دغسی طلباو برکتو دغ خلق چه دانن پا مدرسو کے تاتوئی وزی پر اوڑا خدای دی او بخا آغا ماشم سر پلاس کی ٹکڑوی بار روانوی زما یخنی والے بچے دا مفتی رحمان اللہ حقانی بچے
د رحیم الله حقانی بچے د مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ بچے د شیخ العرب والعجم مولانا محمد حسن جان شہید رحمہ اللہ بچے دغه روحانی بچیان کوسو کی گرزی आवाज की वजी परौड़ी खुदैम उबाखा चा दुमरा रूटी रा रवान कड़ीवी मुंगसरा यो बाटे सोक पकिरात साग वर्जई सोक पकिरात शुमले अचई सोक पकिरात पैवरवाची दुमरा बाटे वीजी उस्ताद सरोड़मा जमाद कलास मरगरी प इंतजार नास्ती वल्ला स्ता कुसा किलो बिदले तालिबा स्ताप कुसू की चढ़ गुख्तुन के तालिबा स्ताप कुसू की पियबलाख पे गर्जी दुन के तालिब जमादी दुखदे पजात कसम हुई नंची आवाज की अल्लाहु अकबर आवाज रानगे आवाज वाड़म अल्लाहु अकबर अजीजानो बेदगा तालिबुल इल्म अमरीका तवी ता सर खबर त तैयार नहीं मा अमरीका कलाद यौ चालमन निसी कलाद बल चालमन निसी यौ तवरजी जमा फरियाद तालिब तयोसा नन अगा गरकी प्रो तालिबुल इल्म जमादी दुखरे पजात कसम हुई नन कद अर दुनिया मुसलमानन फखर कई न दी पखपल एटम बम्बाने फखर न कई दी पसबाने फखर और तब पकार दे पला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मा जलसे दे रिजेती भी अर्ज़े दो दरे जलसी भी और रस के प्रोग्रामों ने भी तेरा मोदा बला मजल योजे तलारम नो यो मरगरा डेर रा पसे दासी हुई खतो मौली से खाम खा बंदर मुसरा जलसा के दा खपल सुन्नत माते रोटई बरा सरा खुरी मालना मंग जान आदत को जान मुआदत करे ओ जान आदत को इंशाअल्लाह मंग बदी कौम त पौरज क़यामत गिला न प्रीदू जे जमा काम ओई जे मुला से रागले मारा वस्तु खु मुला से द रोटई परिज डेर ग्रान दे द मुला से दतलो रातलो खर्चा डेरा ग्राना दा मानशो बर्दाश्त कवले मावेल दाखला बोनेर आओ ते मरगरवा द दिल वाड़ई लतलेम द दिल प वाड़ई के पकड़ के दासे ओ मजलो तकरीबन द गरन अल्लाह द लारे नल बरा यो घंटा कर के मजलो मावेल 10 घंटे मजल बम को म इंशाअल्लाह दा देवबंदी नजरिया बरसो म दुनिया गोट गोट त इंशाअल्लाह सरबम वर बांदे माता खपल द दिन او د عقیده او د فکر دفاع وکاو ان شاء الله او یاد ساتئ ټیک ده که په دې حکمرانان خپکیږي الله دې نه خپکي امریکا چې نن په خپو باندې د طالب پرې وتلا دا برکت د سو دا برکت د لا اله الا الله محمد رسول الله په ایمان وای چې ستانه یو سلويخ منټ رستو ته د بم د اغي لګون را اوزي بار کینه او تعالی دا 5 کالو بچے راشی دا مولانا رحیم اللہ حقانی سے برا روان دے ز گناہگار او فقیر او حقیر گناہگار ز صدیت روانم گاڑی تخطلم بیان میں چه آوازو شوی دماکو شوا اگا صدی والا راغلے گاڑی ملتا سے زیو زما راغر و راغلم چه راغلم مولانا رحیم اللہ حقانی صاحب چې کله ما روان کړو د لاسه مې نیولیو هسپتال نه چې راغې نو دومره بچې ورته راغې لکه د مولانا حقانی صاحب د زوی عمره نو چې دا راغې ما ویل دې وخت کې به د مولانا صاحب جړا څنګه وي سینه به یې څه کوي په ایمان یې ووایه موږ پورې مه خاندې وي مولا 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 ایټم بم دی ایټم بم مولا زړه ته ما په دغه ورځ سلام وکړو په خدای په ذات مې دې قسم وي چې کله د مولانا صاحب بچې ما ولیدو ما جړل کېدای شي تاسې هغه ویډیو لیدلی وي چا زموږ نه تصویر اخیستی و ما جړل مولانا صاحب ورته ځان ته یې رانږدې کړو زما د لیدلو خبره وه وایي زه بچې کور ته لاړ شه ما ویلې یا الله نو تاریخ مې راته رایاد شو مخې ته د چا تاریخ د خالد ابن ولید رضی الله عنه
خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دا تاریخ تاسے قتلے کنا پا یرموک کی وربانی تبا راغلا یرموک میدان کے وربانی تبا راغلا و بیمار شو سخت تکلیف ورسا خیمہ کی تنبو کی پروتو او نا گہانا ورتا خادم راغے ورتوی حضرت ست تکلیف دے تا خود ڈیرو تکلیفون نا جڑلی ندی او نن جاڑے ما تا متوجہ شوی ٹول خواہ عزیزانو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تسوئی خادم ور تسوئی زما خبر باندے زالونا پوئی کئی ورتوئی اے خالد ابن ولیدہ پتا دے دے تکلیفنا راغلی تا جڑلی ندینن ولی جار اور توئی واللہ العظیم پا بیمارو او تکلیفنو میں سکارشت دینا خسبا لبا دا جناب رسول اللہ غلامان میدان کی ولاڑی زبط بینی ولیم تلیبا نشما یا الہ العالمین یا اللہ ماد میدان دے جنگ نخدای محروم مکی یا اللہ ماد جنگ میدان تا ارسوا دا خالد ابن ولید دا بیمارے آواز دشمن تا ورسید دشمن تا پتا اولگے دا خالد ابن ولید دا خیمونا دا کافران حجوم تاو دے دیر لوی حملے روڑلا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں افا اب پرتی وی خالد ابن ولید ابر آواغستی آواتے اوشندلی یا الہ العالمین یا اللہ ماتا طاقت راکا خالد ابن ولید تچا دویانی جوڑولے او خالد ابن ولید دو توری سرد جنگ پا میدان کے والاڑو تنبوتا چھ خلق رال خالد بن ولید نشتا مونگ سر مدرسہ کی دور حدیث کے طلباء کرام دی نو سید مولانا فضل حق باچا سے حفظہ اللہ ٹول شاگردانی مجاہدین دی الحمدللہ نو ماتا سارے وراغے مولی سے مال چاہیں وہ چھ پدی جمعہ دا خالد بن ولید واقعہ بیان کا ملکو ما دیر بیان کری ہوئی نا وہ یو درنا کا واقعی بیان کا الحمدللہ مونگا تاسے تیو سوال دے یرونو قسم پا خدے دے یو مولا پا تیاری دو باندے یاد ساتھائی تاسے دخپل ملک دا دفاع دا پارا دا اگا پوجی تیار کو انشاءاللہ چے دا پوجی بستا دا ملک دفاع کئی او تنخام در ننگواری تو رنگزو بابا جی صاحب دا دے ملک بہترین جرنیل تیر شوے بہترین مجاہد تیر شوے ستا دا دے ملک پا زمین باندے شہیدی ملت اسلامیہ مولانا محمد حسن جان المدنی نور اللہ مرقدہ پدیس مکہ پاتشو بہترین دا ملک محافظو دا ملک دفاعی کرے دا خود دا ملک تنخواہی ندا اغسطی دا غرنگی بدا رحمان اللہ حقانی سے بچیان ہوم دا ملک او دا اسلام دا پارا دفاع کی نو دا دسی خلق و دیر خدمت او تعاون پکار دے زکا چہ دی سر زما مال محفوظ دے دی سر زما جماعت محفوظ دے دی سر زما مدرسہ محفوظ دا دی سر زما عزت محفوظ دے نو عزیزانو دا علماء تعاون کوئی ننویو مولا بس رحمان اللہ حقانی سے سکی خوب از دغا جماعت تے ابل ورز لگیو ماتا میں ورارم موبیلو خود لوئی رحمان اللہ حقانی سے مبارک لگے دے او دی خلق شکریہ ادا کئی مونگو عجیبہ خلقو سلیمان خیلو کم بید شپی بیانو پم دغ شپا باندے علتا میں دا خبر اوکڑا مالی رونو واو رئی مونگ سرچی 10 روپی تعاونو کئی بیم پریدو چرتا چه ترسوم دا جنت پا دروازہ و دراولی آنے پا واللہ کران اخلاشی دا خدا سی وہ پادار خلق دے مولا سڑے دا چا احسان نہیں رہے گو ریاد ساتھ مولا سڑے دا چا احسان نہیں رہی زکا دویلہ دا دوکی چل نورزی دا نبی ورسدی او دا انبیاء کرام وارثان اغویلہ دا دوکی چل نورزی نو عزیزانو منگ با انشاءاللہ ار وقت پارا تاسی سر اوگپ اوگو ولاڑیو خو تاسی بمرا سر نامردین نکوئی تاسی بمرا سر ودرے گی انشاءاللہ دا یاد ساتھئی زمنگ مدرسہ
داسې 150 طلبا دلته زیر تعلیم دي، په دې کې حفاظ کرام دي، دې کې درجه اوله ده، نور درجې پکې دي. تقریبا د بناتو د اساتذو سره زما په خیال سره څه د 10 خواوشا مدرسین به برابرېږي. زیتو کم به هر حال رونو مدرسې جوړول غواړي. مدرسه داسې یتیمه پرېښودل نه دي پکار. نن زمونږ مدرسې یاد ساتئ، بیا دا شیطان خو ډېر لوی دشمن دی، هغه دوکې ورکوي دې خلکو ته، وایي ای دې مولیانو ته امریکې نه پیسې راځي. امریکا خو مونږ ولي، مونږ بس یو بم راوړی په اچین ولسوالۍ کې وغورځولو، تقریبا 100 پوټه چې کوم دی لاندې ځمکې نه اوبه راویستلې، موږ له پیسې رالیږي، موږ بس بمونه رالیږي. هغه له خو علاج نه ورځي چې د دې پټکي علاج څنګه وکم. نو عزیزانو تاسې مونږ مسلمانان یو، مونږ او تاسې الحمدلله دا مو عقیده ده چې مونږ او تاسې به الله په حضور کې یو ځلې ودرېږو. خدای له خو بس پیش کوو که نه. ګوره جهاد مو کم دی چې کړی، جهاد خو مونږ نه دی کړی، جهاد کم دی. ښځه مونږ سخا کم ده، سخا هم داسې وي الله دې رحم وکړي. او بچي مو علما نه دي، الله دې رحم وکړي. ځکه مخکې زمونږ د دې مدرسې طالب العلم خبره وکړه، مونږ خو بچو باندې تعلیم نه کوو، بچو باندې تعلیم وکړي د قرآن او سنت. سکول تعلیم وکړئ ور باندې، دا ضروري دی، خو بچو باندې پړی مو ورچوئ. بچی قرآن ته کښېنوئ، بچی قرآن کریم ته کښېنوئ. د سکول د ټیم نه بعد بچی پسې چوکه راواړوئ، بچی شابه ځان ورسوه جومات ته، اله مدرسې ته ځه شابه زویه. قسم په خدای دا بچی چې تا مدرسې ته راولېږلو، دې ته زمونږ د مدرسې منتظمین په لاس کې سپاره ورکوي. موږ ولا سرګټ نه ورکو، آیس نه ورکو، موږ ورته او زما درخواست هم دا وي چې بچو د وړاندې تاسې کوشش کوئ بې ادبه حرکت مه کوئ. شیخ عبدالغنی رحمه الله مبارک، شیخ عبدالغنی رحمت الله علیه مبارک فرمایي، وی په هندستان کې یو هندو د هغه کور سره یو مولانا صاحب، ځکه چې هلته به عوام مسلمانان هندوان دا ټول سره دیوال په دیوال به شریکو. د مجلس خبره درته کوم، ساده تاسې موږ ساده پښتانه یو، نور د طلباو تقریر لپاره شیخ را روان دی. علما او طلباو تقریر به حضرت شیخ کوي انشاءالله. زه د عوامو ته یو ساده خبره کوم ورونو، ځکه د عوام ما ته ډېر زیات په مینه کینی. نور به پینه او دغه به راوالی کافي انشاءالله. شیخ صاحب به راځي، حوالې به درکوي چې چا پسې مونځ کېږي او چا پسې نه کېږي. ابه انشاءالله درته بیا وښیي. څه خو سترې درته رحمان الله حقاني صاحب وایي، څه به درته هغه ووایي، ښه به هم برابر کړي انشاءالله. زه به دله ساده یو څو خبرې وکړم. پلاره تا ته وایم، ماماجي تا ته وایم، ګرانه تره تا ته وایم، د علاقې پښتون مسلمانه تا ته وایم، د شیخ عبدالغنی رحمت الله علیه یو درد درته بیانوم. خوښه د ستا ده چې اوس بچی د ځان خیرخوا جوړول غواړي، خوښه د ستا که بچی ځان له دشمن جوړول غواړي، خوښه د ستا که بچی ته اوس لاس کې د شرابو بوتل ورکول غواړي، خوښه ستا که اوس بچی له بخاري شریف په لاس کې ورکول غواړي. زه به یې درته وړاندې کړم. شیخ عبدالغنی رحمه الله مبارک میں فرمائی د هندو دیوال سرا د مسلمان دیوال لئی، د عالم دین دیوال لئی، د هندو درې زامن دي، درې واړه بچي به راپاڅېدلو. مولانا صاحب په کور کې دوه زامن دي، مولانا صاحب هم بچي راپاڅولو. یو ځلې هندو د خپلو بچو سره بحث مباحثه راغله، او ورته ای بچیانو زه چې په لار روان یمه، تاسې زمانه وړاندې کېږئ، زه چې کوم ځای راشم تاسې ودرېږئ نه. ستاسې خوا کې مسلمان دی، هغه مسلمان کله چې په لار رواني بچیان تې نشا ته روان وي. زما په خبره پوهېږئ؟ بچیان تې شاته روان وي، کله چې دا راشي او بچیان ناس وي، بچیان ورته ودرېږي.
نو بچیانو نخورات ادریگی نزمان شات زئی ولی سچل لے سو رضے بعد دا اندو یوزوی دے دا مسلمان مولانا سے بچی سرئی لاس ملاو کو ورطو اے گوانڈی تاسی کم یو عمل کوئی چپلار در نخوشال دیں دس عمل منتو خایا ورطوی اے دخد بندہ اللہ دی منتم داخلہ کرا نصیب کی خواہ شتبہ نا کافران کو گورے دی کافرانو غم بکو چی دا خود جنت تراولی آسے منگ بیسکو دا خود لوی جنت تے اللہ دے ٹول انسانیت تا ہدایت نصیب کی زمان دا دیوبن علماء زدی مرگرو تویم دا دیوبن صحیح ترجمانی کول پکار دی زمان علماء دا دیوبن دا اندو دروازی تا مولار دی دروازے ورطوال دا اسلام طرف تیرا بلیلی دی زمان دیوبندی بچے زمان دیوبندی نظری والا دا یہودی دروازی تا مولار دے زمان دیوبندی بچے زمان دیوبندی نظری والا دا عیسائی دروازی تا مولار دے عزیزانو اوست عالم بچے خدا عالم بچے بھی کنا وہ عالمی سوچ ساتی وہ عالمی سوچ ساتی اور تو چاہیے آو جی من خو یو عمل دے اغا عمل کو نو داغی عمل پا وجہ باندے اللہ رب العالمین من نپلار خوشحال ساتی ورطوی دا کم یو عمل دے ورطوی عمل دا دے منگا چی کلکور تلار شو نو دروازہ باندی دنن لار شو سلام چو السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم پشمانو تاسو خوب الحمدللہ سلام اچوئی خو گرے یاد ساتھی سلام با پورا چوئی خواہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمرہ نیکی ملاوی گی 30 نیکی بد ملاوی گی 30 نیکی او گورا سلام کے کمال سے دے وہی بیا چمنگ اری اسی ذرا اخلو کمنگ اری اسی ذرا اخلو نو پا بسم اللہ باندے را اخلو اندول انو سے پتہ لگی بس دا خو آسان تکی دی دعا السلام علیکم او بسم اللہ الرحمن الرحیم ورطوی لگی راتایات کے دا ٹکی چیزیں بار بار ہوئے وہی وایا السلام علیکم اغم وی السلام علیکم ہاں ٹکی وربانی یاد کل ورطویا اس بلٹ کے راتو وی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طولوی بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ددین دریجو میں اڑان دی پا بسم اللہ بانے خبر اکڑے وا دا انگلینڈ نے یو مرگری موبیلو کوئی مولی سے زدہ تا خبر اکم وی بیا پا موبیل پا بیان کے خبر آیا دا کہ وہ استاد قسم بھی مالوایا وی تا بیان کے یو خبر اکڑے وا پا دی جمعہ باندے چی بسم اللہ الرحمن الرحیم باندے وزلی لا علاج بیمار باندے ہوایا او چوفی کور بانے درو شریف تی مخ کی رستو لزلی گوایا اگر بیمار تب اللہ صحت ورکی ادھا انگلینڈ نوجوان سمیع اللہ نامی دا او دا ثوابی اسی دن کے دے انگلینڈ کی اسی کی کلیم در توخیم ماتوی مولی صاحب پلار میں 10 بیمارو چی دا انگلینڈ پا اسپتال کے لا علاج شو وہی توکلی میرا وارا استا بیان راگے نیٹ باندے وہی تاویلو چی پلا علاج بیمار باندے بسم اللہ وہ کرتی ہوائی وزلے او بیت اللہ زلی درو شریف اڑان دی رستو ہوایا وہی ما زر اوبر آواغستی بسم اللہ نا اڑان دی میں درو شریف بیا بسم اللہ بیا درو شریف او با میں چوف کرے پلارلا میں ورکڑے قسم میں اخڑلو چی زما دی دو خدے پسات قسم بھی مولانا صاحب زما والد سے پکٹ کے نیخ کے ناستو دا بسم اللہ برکت مولی دلو دا بسم اللہ برکت لا علاج کٹ کے نہیں منگا بسم اللہ قرآن ہیرے دا بیماری پا وقت کے نٹول با بسم اللہ وایو خواہ شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ فرمائی وی بچے کور ترا گئی کلاچ گوری پلار ناستے مورم ناستا دا مورتوی موری ابراکا کلاچ مور ورطو براواغستی نوجوان اندوی بسم اللہ الرحمن الرحیم آغا معشوم بچے میں لاس کی گلاس ابنی ولی دی
بسم الله الرحمن الرحیم اویل خلیته اوڑلی او بیلاند کی خودی آغا اوب پرتی دی پلار ورطا غصہ دے ورطوی اے بچیا ننستا ٹول دو بدن حالات بدل دی ستا تندی کی ز محمد ایمان گورما کلمہ دے ویلے وینا نا پلار کلمہ خو میں ندا ویلے ورطوی بچیا ننستا پتندی کی اغرنا گورما کمرنا چی دا مسلمانانو دا متقیانو پتندی کی گورما دا بسم اللہ الرحمن الرحیم برکت تا گورا شاہ عبدالغنی رحمہ اللہ مبارک میں شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ مبارک فرمائی آغا بچی پسی چکرا واغستا آغا بچی پا منڈر آگے دا مسلمان دروازہ کی ولار دے مسلمان مولانا سب دنن نوزی دا اندو بچے دا غیگی لمنی ننسی ورطوی اے بابا جانا ما خپلار کور کی نپریدی یارا تا دا بچی من راکا او یارا تا اس دا سلارا اخای چپلار میں معاف کی اور توی بچی او آیا آغا بچے ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ورطوی بچیا بیگا دا پرچما تب جناب محمد الرسول اللہ را کڑے دا اے بچیا ستانم ورکی لکلے شوے دے او لاندی دا پلار نم لکلے شوے لاندی دا مور نم لکلے شوے وہ بچیا چاچ پا جام باندی خل لگو لے دا اس دوبارہ کورتا ورشٹول مسلمانان دی دا آغی گلاس دا عبو دا برکتا زوی خوی پا غسرہ اویستو خوچ کما غذا کلمو تلارا دنن انقلاب راوستو دا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا شندو دا لگے دو دا برکتا دا کور 100 کسانو تا اللہ ایمان نصیب کو 100 کسانو تا 100 کسانو تا او دا رحمان اللہ حقانی صاحب روحانی بچیانو ستاسی سینہ دا قرآن کریم نڈکا شوا ستا پا راتلو سر با انشاءاللہ پدے شب قدر کی او انقلاب رازی انشاءاللہ تبدیلی با رازی خو اس بچی در تاخیر کے یو خبرکم او اغدا چه تاسے با دمور و پلار ادب ساتئی دمور و پلار ادب با ساتئی ما تا نخکاری زر گیا لگوات کرا تو ہے خیر دے حقانی سے طول پاکستان نا غیگا چاپیرہ کھڑے دے بلزے مدرسہ دا 400 نبرت طالبات تھی پکی رونو حقانی سے اوبا سیدے زینا کلی والا و تاصل درخواست کو زمکہ ورطوالے غٹا زمکہ ورطوالے غٹا مدرسہ ورطا جوڑا کئی راشی سوداو کئی منا چابا بچو دا پارا پارک جوڑ کڑے سیل تبے بوزی پدی بوٹو باندی بخزان راشی راشی رحمان اللہ حقانی سب سر نمون اولی کئی دا بالول دا زمانے دے بالول دانا دا زمانے دے خواہ اولی کئی ورسر او پا صداقت ورسر ازمکا پا پوٹونو باندی والی دا خودے پا ذات میں دی قسمی گو رہے انشاءاللہ زر زر با جنت کے خپل محل خوب کے گو رہے انشاءاللہ زخو لیوانے سڑے ما زگو رہے نا شیخ القرآنم نا شیخ الحدیثم او نا پیری طریقتم حس شینیم دا خدای پا ذات میں دی قسمی چه دا دا گل دا حصہ زمان زر برخ خدا رنگ خولری زمان رنگم بیکار دے خورونو گو رہے چه چا سر میں وعدہ کرے اللہ میں عزت راولی تے مرگرہ کی میں بیانو کو دا سی وڑو کے جماعتو مالرونو زخو نظم ما سر وعدو کی زمکہ با اخلے مولانا سے ابتبا زمکہ اخلو با دا سے ناسم بیان میں شروع کرو یا ما یو زلی ویلی دریم زل باندے مالی رونو با زفقیرم او مالی انشاءاللہ کسوک لکل واری لکل ورکو میں انشاءاللہ چه چا مال دی مولانا سب تزمکا ورکڑا جنت کی بخپل محل دا مرگ نا اڑان دی گوری بدا سے او پختون را اوچت شو وڑا وڑا گیرے و دا سے وڑا گیرے و را اوچت شو پا دی سر کی ویخت سپینا و تورو گڑ وڑو بس چه خلین اوت الماتوی مولانا صاحب
ستا دې د خدای په ذات قسم وي ته په خپله وعده کې رښتونی ما ته خدای راوصل مالي یا الله زه خو ستا په نوم سودا ورسره کوم الله ما مه شرموه الله زما پرده راوله خدایه هغه راوچه شو وي 30 مرلې ځای ما ورکو ورته او خبر هلته مرله په څو ده هلته مرله په 4,80,000 باندې د مرلې ریټو 4,80,000 وی مولوی صاحب یو نیم کنال ځای مې ورته ورکو مولانا صاحب زما ځای لیدلی مولانا صاحب چې وکتل دغه نه په جړا شو وی دا خو ته مونږ غوښتله مونږ ته 10 مرلې نه راکوله یو نیم کنال ځمکه یې ورکړه د هغې نه بعد هغه جلسه ما کړې وه په 3 تاریخ باندې او بیا یاد ساتئ 3 ستمبر باندې مې کړې وه په 18 ستمبر باندې که 17 ستمبر ما په دې کې خدای نه خطا کوي بیا لاړم هغه کس راغی ما له چیک کړو ما ته وی مولوي صاحب الحمدلله خپل محل د پلار محل د ښځې محل الله تعالی په جنت کې وښودلو داسې وکړئ وروڼو ما له رښتیا ووایه چې د پلار د ښځې او د مور محل دې ولې ولیدو وی ما ویل چې یا الله دا 10 مرلې مې خدایه پلار ته شوي 10 مې خدایه مور ته شوي او یا الله دا 5 مرلې زما او 5 مې د ټبر وی قسم درته خورم چې زما کور د پلار او د مور په منځ کې خدای راوستلو راشي سوداګانې وکئ دا پراپټۍ کې خپلې برخې والی مولانا صاحب ستاسې خیرخوا دی بارې وباسئ او یاد ساتئ وروڼو مولانا صاحب باندې څه سنډاخ په یې ښودلې ده اوس څومره کسان حافظان شو یا ناظرې ولوسته حقاني صاحب څومره کسان برابر شو الحمدلله تا ته 6 کسان درکړل حافظان دا 6 کسان به 60 کسان جنت ته بوزي څو کسان بوزي 60 کسان په ایمان او د اوالات نه چې ستا ناظم صاحب د علاقې یو مجرم را وباسي یوې شپې ته کور ته راولي بیا به ورته شپه ورځ وټونه غواړي که نه به غواړي ورته زما د زوی شپه وه د اختر شپه وه په اوالات کې راتلله ناظم صاحب راغی او زما بچی را وویستلو موږ به د ناظم صاحب احسان منو او بیا به څه کوو هغه له به وټونه غواړو که نه به غواړو حق دی را باندې او حقاني صاحب 15 کسان چې هغوی باندې د جهنم جیل لازم شوی ستاسې بچیان به هغه 60 کسان را وباسي یوازې 60 که دا عالمان شي بیا به څومره را وباسي تاسې له پته ده بیا به یو عالم انشاءالله د اسمان د ستورو په شمار خلق جنت ته بوزي نو عزیزانو دوی سره به تعاون کو که نه به کو انشاءالله ما ته نه حقاني صاحب وایي زما بلوز مې صاحب دا ګواه دی دوی هلته جلسه وه بیا راغلل زما بیانو وروڼو زما عرض یو فکر دی هغه دا چې علما ستاسې خیرخواهان دي علماو سره تعاون کوئ علما مه خفه کوئ علماو ته شاته ودرېږئ وروڼو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ستاسې امام دی زمونږ هم امام دی په تاسې م احسان دی په موږ هم احسان دی د هغې دفاع به کوو که نه به کوو الحمدلله 10 زمونږ طالبات د مولانا صاحب د مدرسې هغه چې کوم دی د هغوی به هم چادر پوشي وي او ما ته غوږ کې ویل حقاني صاحب وایي ګورې هغوی ته مې د مدینې منورې نه څادرونه راغوښتي دي ستاسې لورګانو ته ګورې د قصه خانې څادر نه په سرئ ځکه دې باندې به زما د ګناهګار نظر لګېدلی دې باندې به زما د ناچیز نظر لګېدلی حقاني صاحب د رشید احمد گنگوهی بچی دی په هغې قدم لاړو رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه مبارک ته څادر راغی د مدینې طیبې نه نو هغې مبارک سینې سره ونیولو او بیا په ټول درس کې په سر باندې ښودلی و چا ترې تپوس وکړو حضرت څادر به درنه ښکته کړو وایي نه وایي که د سر نه زما بل ځای اوچت وی ما به دا هلته اوچتې ښودلی وی او چې کله کور ته راوړو ټبر ته به ویلې روزانه به 10,000 کرت درود شریف ځکه دې کوټه کې د مدینې منورې څادر پروت دی موږ دې خلقو ته چې دیوبندین صحیح عاشقان دي دیوبندین ډوک بوګ والا عاشقان نه دي دا یاد ساتئ دا د تصوف په میدان کې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په قدم روان دي او د جهاد په میدان کې د خالد بن ولید په قدم روان دي نو عزیزانو بچی خپل مدرسې ته به م راکوئ مدرسه به م را سره آبادوئ ما د بالول خبره زه عرض کوم مې صاحب به و چې دا خو ته عرض کې ځکه کوم
چیرونو دا یو ډیر د فکر وړ خبره ده. بالور دانا را روانو او ناستو داسې غونډس کې جوړول د شګو ډیری جوړول او زبیده ور باندې راغله د هارون الرشید خزا د مخکینو صدرانو خزې د مخکینی صدران دا به کله کله وتل حالات به معلومول. اوس خدای الله پاک رحم وکړي خدای د کوره مو وباسه ځکه جمعات ته موږ پسې بلاګانې خلقو راوړنه جمعات مشکات شریف کې بمې ښودلې او موږ ته یې راوړو سر ته یې کېښودل داسې زړونه سخت توبه جمعات ته به مسلمان خو پرې د هندو به احترام ساتلو. نو عزیزانو یو درخواست مې دی او هغه دا چې د جمعات احترام قسم په خدای کم قوم نه دی کړی اقام الله ذلیله کړی او تباه کړی دی. د جمعات احترام وکړو د جمعات دفاع وکړو جمعات سره به ان شاء الله تعاون کوو. جمعات به موږ او تاسې بل چاته نه سپارو نه موږ ته څوک جمعاتونه جوړوي او نه زموږ د جمعاتونو څوک تحفظ کوي. جمعات به تاسې جوړوئ تاسې به حفاظت کوئ که موږ درنه مطالبه کوو تاسې به راسره ان شاء الله العزیز اوږه په اوږه باندې ودرېږئ. الله جل جلاله دې ستاسو او زموږ د ټولو کامل ایمان نصیب کړي. آخر کې زما یوه خبره ده هغه دا چې مولانا صاحب ما ته نه دی ویل خو زه تاسو ته یو خبره کوم چې موږ او تاسو د مدرسې سره تعاون وکړو. کوو که نه به کوو ان شاء الله کوو به که نه مدرسې سره به تعاون کوو خبرپور تعاون به کوو. او دویمه خبره دا ده چې کوم ملګري هغه د مدرسې منتظمینو سره نږدې اوږه په اوږه ولاړ دي هغوی له مې درخواست دا دی چې ځان ته نور ملګري پیدا کړئ. نور ملګري ځان ته هغه په دې پاټۍ کې ځان سره یو ځای کوي د خپل جماعت کثیر کوي غټې کوي او مولانا صاحب دپاره د غټې مدرسې د غټې ځمکې یو مې دته غټه مدرسه زړه ارمان دی یو مفتی باچا سید صاحب ته هغه هم په غره کې پروت دی ډېر لوی خدمت کوي خو مدرسه یې وړه ده. نو الله جل جلاله دې دا مدرسه هم غټه کړي او خدای پاک دې حلیمه سعدیه مدرسه د امت دپاره لویه جامعه وګرځوي. خرونو ټول ودرېږئ ان شاء الله ودرېږئ ټول ودرېږئ. مجاهدین افغانستان مجاهدین امارت اسلامی عقیده حیات النبی عقیده ختم نبوت نعره تکبیر. ورونو ټول ډېر په ادب او احترام حضرت صاحب راورسېدو ما تاسو ته ویلو ورونو یو درخواست دا دی چې د ادب مظاهره وکړئ او د حضرت شیخ بیان غور سره او ډېر محبت سره واورئ. او بله خبره دا درونو چې هر مجلس کې د ادب لحاظ ونه ساتلی شي هغې اثر بدرنګ راوځي. دنیا د دې بیان ته انتظار کې ده تاسې ډېر د ادب مظاهره وکړئ. الله مو د دې قیام چې دلته ودرېدلی الله مو حوض کوثر ته چې ځو چې سردار کونین او د هغې خلفای راشدین ولاړي او موږ او تاسو د حضور پاک غېږې ته ورسېږو انشاءالله. ټول ملګري په خپل خپل ځای باندې کښېنئ انشاءالله د حضرت شیخ صاحب دیدار به ټول ملګري وکړي الله م خوشحاله کړي. زه اوس مختصر وقت دپاره پیر طریقت رهبر شریعت شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا میاں ایاز احمد حقانی صاحب امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تحصیل شب قدر چې زمونږ ستاسو د اسلافو یو نمونه باوقار شخصیت نو زه حضرت میاں صاحب دامت برکاتهم العالیه ته دعوت ورکوم چې هغوی راشي زمونږ ستاسو په وړاندې د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وفرمایي. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد زمون شیخ و مرشد حضرت اقدس فقیه العصر مرشد العلماء والصلحاء حضرت اقدس مفتی محمد فرید صاحب نور الله مرقده چې الحمدلله مونږ ګناهګار د هغې په خدمت کې 10 کاله موجود وو
دغه سي موقع چې په بس صرف الحمدلله وکفا ما چې سوي دغه خطبه به وي. بل زمانہ مخکې الحمدلله خطیب اسلام مجاهد اسلام حضرت مولانا جمالی صاحب دامت برکاتهم هغه ډیر تحقیقی بیان وکړو. اوس به ان شاء الله د محقق العصر شیخ القرآن والحدیث مجاهد اسلام حضرت مولانا الشیخ رحیم الله صاحب مدظل العالی داغي به بیانی زخو صرف په دې نیت عالم څنګه چې حضرت شیخ صاحب وی چې د مولانا رحمان الله صاحب د پاره چې دا یو محقق عالم دی، یو ادیب عالم دی او یو مناظر عالم دی، د محققانه خدماتو د خورولو د پاره هر کال ز په دې پروګرامونو کې کتا سو تیاری کم کسان موجودی هر کال زدا درخواست کوم الله نه دعاګانې مغواړو چې د دې محقق د پاره الله د شان مطابق یو عظیمه اداره و تعالی نصیب کی. هر کال ز سوال کوم درخواست کوم چې مولانا صاحب الله لس جر بزمکا ورکی د الله په دربار کې هیڅ کمی نشته. ان شاء الله دا به خدای پاک وکي. او اوس خو الحمدلله عالم بعمل خطیب مکرم مولانا جمالی صاحب دامت برکاتهم زما مرګره شو، اغم زما والا خبر وکړه که تاسو ته یاد اوس خو الحمدلله دا موبایلو کې خلک اره خبره محفوظ کوي. تاسو ته به یاد چې د سو کالو نه مسلسل د دې پروګرام اخیری یو سو خبرې زماوي هغه دغه دي. نو دا اوس خبره هم دغه چې وخت ډیر مختصر دی او ما نن دا سویم وعده د پروګرامونه دي. نن الحمدلله مدارسو دی خدای نورم ډیر کی امین خو وایه کنه پته نه لګی چې ما نه خپایه که مولانا رحمان الله صاحب نه دا خو بلمانی دي دی ته خدا خپل جذبه خو کنه امین وای. الحمدلله دا سلورم پروګرام دی او دوله نورم شته دي دو کې چې الله متفخر مریم ناسته ده بیمار مم خدا دې مرګرو هغه محبت وی چې لاشم. نو دا تاسو په دې مدرسه خوشاله یې که خپایه ګوره د دې حقانی صاحب مدظل علی برکت دې چې دا شيوخ دا اکابر خلق وته مینتونه کوي جولې وته خوري جړه وته کې چې حضرت مونږ لا وخرا کدي سره وخت چرته دي ټول اورس په درسونو کې او د درسونو نه پس دا وختونه په پروګرامونو کې خدا دې محقق مولانا رحمان الله سے برکت دې چې تاسو د دې شخصیات سره ملاقاتونه کیږي د دې خبرې اورئ دا سعادت دی. الله دې دا سعادت نورم زیات کی. شیخ صاحب خو مطالبه وکړه د چندې خو زما خیال چام سره نه کو. اوس هم په مدرسه کې کار شروع دی منګولې دو په اخیری چت باندې کسان لګیو داسې وسوږي چې ان شاء الله زه به یو لس بورې شل بورې سیمټ راوړم یو ټن دوه ټنه سیخ به راوړم نقد به لزر شل در روپې ورکم. زه خو نورې خبرې نه کوم ځکه چې دا محققین ناسي خبرې خداغي دي او خاص کر د طلباو د پاره ضروری دي داغي خبرې. نو داسې به ما سره څوک په دې کې معاونت وکړي مرګرتیا به را سره څوک وکړي چې زه به دونه چنده ورکم یا وایي زه به مولانا رحمان الله صاحب تزمکه ورکم. جی جزاکم الله صاحب بس په خپل ځای ودرېږي خیر دې صرف आवाज وکړي د مدرسې طالبان بدر شي 5000 جزاک الله. مولانا حسیب الله سے وګوره عالم نے حارث مولوی سے 5000 روپے جزاک الله الله دې قبول او منظور. یو کس وګرځوي جی دو طلبه وګرځوي چې دا چندو کې چې د ټولو مسلمانانو پکې سب شي. جزاکم الله. زه پکې خپل مواچو مخه مولانا صاحب حارث صاحب دا زمانه طرف شوي زر زر شابه خدایم خوشاله کړه. داسې بسو کې چې ان شاء الله ماهانه به مولانا رحمان الله صاحب د مدرسې لا 3000 روپے 2000 روپے 1000 روپے ورکوم ماهانه. داسې بسو کې که خیری ډیر لوی مجمع ډیر خلق پکې ناسي الحمدلله 1000 روپے بسو ورکی ماهانه ان شاء الله. جزاک الله جی. هغه ور سوي 2000 روپے جزاک الله شاته انو مې ولیکا بابا به ولیکا
بابا 50,000 روپۍ ورکړي جزاک الله الله دې قبول کړي ماشاءالله شیخ جمالی صاحب جزاک الله الله دې قبول کړي شیخ صاحب خو عرض یې کې خپل اخلاص کوي بل بلا شي څوک چې دا 1,000 روپۍ ان شاء الله چې دې کې خو خامخا ار یو کس راشو 1,000 روپۍ خو اسم مونږ خو ډېر بیکار یو دا مونږ مولیان هر ځای کې الحمدلله جزاک الله 5,000 روپۍ بابا دې خدای خوشاله کړي الله دې په جون کې برکت کړي خدای دې صدقه جاریه وګرځي ماهانه 500 روپۍ وسوک ورکړي جی ماهانه 500 روپۍ دا خو ټول وای یو قسم پاتې نشي شاباش جی جزاک الله الله دې قبول کړي جی مخه تاسو کولار دي کم ځای کې خاص اجي صاحب سوي 500 روپۍ جزاک الله 500 روپۍ خو ټول وای 10 روپۍ اورس شي 10 روپۍ اورس نه 300 روپۍ میاشوا 10 روپۍ به څوک ورکړي د اورځي 10 روپۍ به د اورځي څوک جمع کوي د مدرسې لپاره داسې وایي که خیري دا خو ډېر اسانه ده جزاک الله ماشاءالله هلته خو ډېرو کسانو لاسو دلته هم دې کسانو 500 روپۍ به ورکړې د ولیکه مولانا صاحب ولیکه بچي چې دا نوم ودرېږي چې نوم دې ولیکي بل به څوک کېږي ماشاءالله د دې محقق اسلام لپاره الله دې مرکز داسې څوک چې روزانه به دې مدرسې لپاره 2 رکعات نفل کوم او مولانا صاحب ته به دعا کوم چې خدای د دې مدرسې لپاره لازم پیدا کړي دا خو ټول وای ماشاءالله ا 2 رکعات نفل خو پیسې نه دي دا خو ټول وای ان شاء الله د دې په برکت به الله داسې یو انسان او یو مسلمان به الله پیدا کړي چې دې مدرسې ته به ځای ورکړي الله دې موږ ته اوس هم کچو لیکل کچو نه لیکل دا مدرسه د تاسوین مولانا رحمان الله حقانی صاحب تاسو پیژنې هر وخت تاسو دې مدرسې ته پیسې راوړي شي که ماهانوي که هفتواري وي که پسلانه وي هغه تاسو ورکوي الله دې موږ تاسو ته په دې عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علیه جزاكم الله دعو حضرت میاں سے دامت برکاتهم العالیہ زمون استاد قرآن دے ډیر بهترین انداز کې خپل کلمات ارشاد فرمایل انشاءاللہ حضرت شیخ صاحب ابھی بیان کوي د منځنه پس زوس د نظمیه کلام لپاره خپل ورور حضرت مولانا خاطر زیشان احمد دیوبندی سے دعوت ورکوم چې هغوی راشي زموږ استاد په وړاندې خپل نظمیه کلام پیش کړي د نبیانو وارثان په دنیا شتا نو چې د حق باطل تمیزات نزدکیږي د دین داسې خادمان په دنیا شتا یا بزرګونو طالبان یې شاګردان شان شیخان په دنیا شتا شوق سره سبحان الله محمد سره په بلند وا سبحان الله چې ثاني د بخاری شیخ حسن جانو
शहीदान प दुनिया शता जज सानी द बुखारी शेख हसन जानो ओ दासिल विल भी शहीदान प दुनिया शता नो दम फती नदीम साहिबा नबातिल तंगिरुनो ओ ददियो बनदासी बचियान प दुनिया शता अयद मुफ्ती नदीम साहिब नबातिल तंगी वददियो बनदा दासिज मरियान प दुनिया शता फटो पको ओ बमुन यरीगी शेख रहीमुल्लाह हक्कानी सैफ शान नारान प दुनिया शता एकम कम गुल बदिस्ता यम गुलांडीर दी खुदे दी डीर की देवबंदियान प दुनिया शता हर बातिल डलत रे तंग दफा हर लूरी मौलाना फजलुर रहमान प दुनिया शता हर बातिल डलत रे तंग दफा हर लूरी मौलाना फजलुर रहमान प दुनिया शता दतंगी गाँव हर अली शाह से नुमजलीगी ज़ारद दुवी शाने नारान प दुनिया शता बज़ली गपारा बुलबुल दा जमियत यमा मा पशांडेरा बुलबुलान प दुनिया शता वन ज़यम हनफी सरबन खुगे ओ ज़यम हनफी सरबन खुगे यम देवबंदी सरबन खुगे वन यम देवबंदी सरबन खुगे ज़यम हनफी सरबन खुगे ज़यम हनफी सरबन खुगे ज़यम देवबंदी सरबन खुगे यम देवबंदी सरबन खुगे दाव मन मनाया वनुसता नबूवत दाव मन मना वजनम दिजुवंदी खुद फरीद मनाया वनु वजनम दिजुवंदी खुद फरीद मना नुवरा कादियानी सरबन खुगे वौरा कादियानी सरबन खुगे यमा देवबंदी सरबन खुगे यम देवबंदी सरबन खुगे मगरूरी अमरीकी वौरा मुस्ली नशे औ दखल तालिब द पंजु खलासी दी नशे औ दखल तालिब द पंजु खलासी दीन शे अनु दा जोर दी ईमानी सरबन खुगे यम देवबंदी सरबन खुगे यम देवबंदी सरबन खुगे जकलक मुसलमान यमा द हक दीन शाअत का वमा यज़द यहूदी द तोर निज़ाम न बगावत का वमा ज़द यहूदी द तोर निज़ाम न बगावत का वमा यम जमियती सरबन खुगे ओ यम जमियती सरबन खुगे यम देवबंदी सरबन खुगे यम देवबंदी सरबन खुगे या बातिलत बदा गिदड़ पशान जारी करे ये शेखान रहमानुल्लाह हक्कानी छिद जुर्रत नस्तर गिसरी करे औजार रहमानुल्लाह हक्कानी सेवा छिद जुर्रत नस्तर गिसरी करे नो दादा गियस मरी सरबन खुगे यम देवबंदी सरबन खुगे यम देवबंदी सरबन खुगे मंद शहादत पा अरमान कोर नारावत लियो
हुबन मंग द शहादत पा अरमान कोर नरावत लियो मंगियो पयवदियो बंदियान हर चामन लियो मंगियो पयवदियो बंदियान हर चामन लियो नजुआ पसी सर बन खुगे नजुआ पसी सर बन खुगे यमदियों बन दी सर बन खुगे यमदियों बन दी सर बन खुगे नलरु परवा मंग पा जीलुन हद कणो बान दे अफ्रीक द चिसिनी मुशी गलबिल गलबिल गोलू बन दे अफ्रीक द चिसिनी मुशी गलबिल गलबिल गोलो बांदे नुन मनु कानून द यहूदी सरबन खुगे न मनु कानून द यहूदी सरबन खुगे यमदियों बन दी सरबन खुगे यमदियों बन दी सरबन खुगे ज़यम हनफी सरबन खुगे ज़यम हनफी सरबन खुगे यमदियों बन दी सरबन खुगे यमदियों बन दी सरबन खुगे यमदियों बन दी सरबन खुगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ प्रोग्राम बजारी हुई उस इंशाअल्लाह हज़रत शेख साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया वो बयान कई बयान न पस ब इंशाअल्लाह परी पेंडाल की मुंस को दमाजिगर मानजन पस बे हज़रत मुफ्ती साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया बयान हुई जोस बिला ताखीर दावत खिताब और कौम गाज़ी इस्लाम मर्द मुजाहिद मस्त खुदादात मर्द कलंदर उस्तादुल उलमा उस्तादुल मुजाहिदीन शेर देवबंद मुहक्किकुल असर हज़रत मौलाना शेख रहीमुल्लाह साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया खुदा दजड़ना हज़रत शेख से मोहब्बत सातम यकीनन द हज़रत शेख साहब पमा बांधड़ी लुई एहसान दे चे माँ कल और तब टेलीफोन में ना करे हज़रत शेख से माला वखरा करे खुदा सुर शब कदर वालाओ परी पेंडाल की जमुंग शब कदर दखल को यो तारीख मौजूद दे यख मजबूत क्लक खलक हुई इंशाअल्लाह द शेख से इस्तकबाल बकवे द शेख से दावत और कौम दागी नमक के तास टोल होता दरखास्त कुम चौधरी के द शेख से ये इस्तकबाल हो कहीं और नारो जवाब रख कहीं नारे तकबीर आवाज लो दे नारे तकबीर आवाज लो दे नारे तकबीर शेख रहीमुल्लाह हक्कानी से दामद बरकातुहुमुल आलिया उलमाए देवबंद सर बकब सर बुलंद सर बकब सर बुलंद मुजाहिदीन अफगानिस्तान आवाज लो दे मुजाहिदीन अफगानिस्तान तो तासो आवाज लो वह उस्ताद परी पेंडाल किड़ीर मुजाहिदीन मौजूद थी बेबद सिर्फ हुई थे हम जिता सुनारा लगवे चिद मुजाहिदीन नारा संगई न बखबर नारा लगवे क्लक नारा लगवे मुजाहिदीन अफगानिस्तान मुजाहिदीन अफगानिस्तान उस्तादुल उलमा शेख रहीमुल्लाह हक्कानी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया सबीलुना सबीलुना तरीकुना 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 सर बकफ सर बुलंद जुर्रतमंद गैरतमंद नारे तकबीर। कौन मलबरी का फल फल जाके अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله مولانا العظيم د علماء او خصوصا د مناظر اسلام مولانا رحمن الله حقانی حفظه الله تعالی ورعاه دا غوی په اجازت باندې الله پاک 1,40,000 څخه موزیات انبیا د انسانانو د هدایت د پاره را لېږلي دي او د هر پیغمبر ته د تعارف د پاره الله پاک معجزات ورکړي دي د آدم علیه السلام نه شروع تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې هر پیغمبر ته الله پاک معجزې ورکړي وي دا کوم انبیا چې الله پاک په قران کریم کې دا غوي نمونه صراحتاً ذکر کړي نو دا غوي معجزات ور سره بیان کړي د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام هود علیه السلام شعیب علیه السلام صالح علیه السلام ابراهیم علیه السلام نوح علیه السلام د دې هر پیغمبر سره الله پاک معجزات را لېږلي او د دوی په لاسونو الله پاک معجزې ښکاره کړي وي خو د محمد صلی الله علیه وسلم امتیازي شان دا و چې محمد صلی الله علیه وسلم ته الله پاک د نورو پیغمبرانو نه امتیازي علمي معجزې ورکړي وي د نورو پیغمبرانو سره عملی موقت معجزې وي او د محمد صلی الله علیه وسلم سره عملی معجزې وي خو علمی معجزه ورته الله پاک داسې یو معجزه ورکړې وه چې هغه غیر موقته معجزه ده یوازې د دې دنیا په ختمېدلو پورې باقی نه ده بلکې په قیامت او په جنت کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا معجزه موجوده وي چې هغه د قرآن کریم دی د نورو پیغمبرانو عملی معجزې وي مثلا د عیسی علیه السلام مشهوره معجزه وه عیسی علیه السلام په لاس به الله پاک مړي را ژوندي کول داسې عملی معجزې الله محمد صلی الله علیه وسلم ته ورکړې وي مړی ژوندی کول دا معجزه ده معجزه دا معنا چې مخلوق ترې نه عاجزه دی د الله د قدرت نه بغیر په بل شي باندې نه کیږي نو مړی ژوندی کول دا صرف د الله قدرت دی نور مخلوق د دې د را ژوندي کولو نه عاجز دی عیسی علیه السلام مړي را ژوندي کول الله را ژوندي کول د عیسی علیه السلام په لاس باندې خو محمد صلی الله علیه وسلم ته الله پاک د مړي د ژوندي کولو نه عملی قوي معجزه ورکړې وه وچه ونه وه د خرما د کجوري وچ ډډو او په مسجد نبوي کې پروتو رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې صحابو ته بیان کولو نو دغه د خرما وچ ډډ د کجوري وچ ډډ ته به تکیه لګولې وه بیا یې منبر جوړ کړو چې کله منبر ته لاړو نو دغه وچ ډډ ورپسې وژړل ژړا روح غواړي او یوازې حیواني روح نه بلکې انساني روح غواړي او انسانانو کې بیا د عاشقانو روح ورته پکار دی الله پاک په دې وچه ونه کې او په دې وچ لرګي کې د عاشقانو روح واچولو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وه عملی معجزه وه که عیسی علیه السلام په لاس الله مړي را ژوندي کړي نو د محمد صلی الله علیه وسلم په لاس الله وچ ډټ کې د عاشقانو روح اچولی دی د موسی علیه السلام امسا وه هغې به ورته رڼایي کوله الله پاک په دې امت کې داسې خلک پیدا کړي وو چې کرامتن صحابه کرام وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجلس نه بهر ووتل 2 صحابه د دواړو سره لختې وي
تر یو ځای پورې چې کله د دوی لاره سره شریکه وه تر هغې پورې یوې لختې دواړو ته رڼا کوله او چې کله لاره بدله شوه نو بیا د دواړو لختو د دواړو دپاره رڼا شروع کړه نو د موسی علیه السلام معجزه د امسا رڼا وه خو دا د محمد صلی الله علیه وسلم معجزه وه دا د امتی کرامت دا د پیغمبر معجزه دا د دې دواړو صحابو کرامتو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه وه عملی معجزات د محمد صلی الله علیه وسلم زیات دي خو د نورو پیغمبرانو نه امتیازي شان د محمد صلی الله علیه وسلم دا ده چې الله پاک محمد صلی الله علیه وسلم ته علمی معجزه ورکړې وه چې هغه قرآن کریم دی محمد امین صفدرو کړوي رحمه الله د مصر د یوې جلسې واقعه ذکر کړې ده کله چې په دې روسیه کې او په دې چین کې کمونستان پیدا شو هغوی د الله د وجود نه منکر دي نو څوک چې الله مني یهودیان عیسویان او مسلمانان نو دوی یو مشترکه کمیټي جوړه کړه یو پروګرام او جلسه برابر کړه چې د دې دهریانو او د کمونستانو مقابله وکړي نو په دې کې د درې واړو مذاهبو خلک را جمع شوي وو مسلمانان هم وو عیسویان هم وو او یهود هم وو دوی کې صدر د مجلس مسلمانو هغه د یهود او عیسویانو ته وویلې چې زمونږ او ستاسو اتحاد او اتفاق د یو څو ورځو دپاره دی یو څو مشکلات چې موږ په خپل مابین کې لرو هغه به حل کړو اول دا چې هغه کوم پیغمبر دی چې په خپله ژبه ویلي چې زه اخیری پیغمبر یم امتیان کوي چې زمونږ پیغمبر اخیری پیغمبر دی او پیغمبر په خپله ژبه نه ویلي چې زه اخیری پیغمبر یم نو د دې خو هغه مثال دی چې مدعی سست او ګواه چست امتی وای چې زمونږ پیغمبر اخیری پیغمبر دی او پیغمبر نه وای نه چې پیغمبر په خپله ژبه ویلي چې زه اخیری پیغمبر یم هغه کوم پیغمبر دی نو د عیسویانو پیغمبر عیسی علیه السلام زمونږ هم پیغمبر دی او عیسی علیه السلام په خپله ژبه دا نه دی ویلي چې زه د الله اخیری پیغمبر یم او زمانه به وروسته بل پیغمبر نه راځي د عیسی علیه السلام په ژبه دا کلمه نه ده راغلې اوس موجوده انجیل چې کوم دی په دې کې ګوتې هم والې شوي دي تحریفات هم پکې شوي خو اوس هم پکې دا خبره نشته چې عیسی علیه السلام د الله پاک اخیری پیغمبر دی نو عیسویان عاجزه شو یهودیان عاجزه شو د موسی علیه السلام د ژبې نه دا نشو ثابتولی چې موسی علیه السلام اخیری پیغمبر دی په تورات کې دا نشته په اصلي تورات کې هم نشته او د محرف تورات کې هم دا نشته چې موسی علیه السلام د الله پاک اخیری پیغمبر دی یوازې مسلمان عالم ودرېدو او هغه جواب ورکړو چې هغه زمونږ پیغمبر دی چې قرآن کریم کې صراحتاً د په باره کې راغلی دي او په خپله ژبه ویلي دي چې زه خاتم النبیین یم الله پاک د محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې فرمایلی هو الذی بعث فی الامیین رسولا بل آیات کې الله پاک فرمایلی ما کان محمد ابا احد من رجال